السلام علیکم. جی نن مونږ راغلی یو سوالونه کو دینی معلومات دي او اسلامی معلومات دي اسلام په باره کې تپوسونه کو. هغه کوم کس دی چې جنازې لمونځ ور باندې نه کیږي مسلمان دی کلمه یې هم ویلي خو بیا هم د جنازې لمونځ ور باندې نه کیږي. یاره جی دا علم ورسره نشته. هغه کوم کس دی چې کلمه یې هم ویلې ده خو جنازې لمونځ ور باندې نه کیږي. علم مې نشته یاره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اسلامی تپوسونه دي که خفه کېږئ نه یو څو اسلامي تپوسونه دنه کوو. صحیح شو خیر. پیغمبر علیه السلام مشره بیبي څه نومې ده؟ حضرت خدیجه رضی الله تعالی. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها. ښه پیغمبر علیه السلام د ژوند په اخره کې کوم عمل کړی و؟ جی هغې ژوند په اخر کې مسواک کړی و. ماشاءالله ماشاءالله. السلام علیکم. وعلیکم سلام. جی که خفه کېږئ نه اسلامي تپوسونه دي دنه کوو. هغه کوم کس دی چې جنازه یې نه کیږي کلمه یې هم ویلې ده خو جنازې لمونځ یې نه کیږي؟ دا خو ورته معلومات نشته. پیغمبر علیه السلام مشره بیبي څه نومې ده؟ یاره پته راته نشته جی. علم نشته دی؟ بل سوال دنه کوو. پیغمبر علیه السلام په آخري وخت کې کوم عمل کړی و؟ مسواک یې ویلی. مسواک یې ویلی. مسواک استعمال کړی و. ډېر ښه. پیغمبر علیه السلام د مشرې بیبي نامه څه وه؟ هغې پته نشته. پیغمبر علیه السلام د ژوند په اخره کې کوم عمل کړی و؟ مسواک والا. مسواک یې ویلی و. ماشاءالله. پیغمبر علیه السلام مشره بیبي څه نومې ده؟ پیغمبر علیه السلام د مشرې بیبي نامه څه وه؟ یاره پته نشته. پیغمبر علیه السلام د ژوند په اخره کې کوم عمل کړی و؟ مسواک والا. ماشاءالله جزاک الله. بل هغه کوم کس دی چې جنازې لمونځ یې نه کیږي وي مسلمان خو جنازې لمونځ یې نه کیږي؟ جی دا خو دې علم ماته نشته پته. جزاک الله. هغه کوم کس دی چې جنازې لمونځ ور باندې نه کیږي هغه کس دی چې کلمه یې هم ویلي خو ژوند کې خپل مور او پلار وژلي یې قتل کړي یې مور قتل کړي وي یې پلاره په هغې کس باندې د جنازې لمونځ نه کیږي. فقهي کتابونو په هغې باندې منع فرمایلې ده. والسلام.